بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال كلاچي أول ربك ربستا للملائكة فرشتوتا إني جاعل في الأرض خليفة چي بشكا زو جوړون في الأرض فرزمكي خليفة يو خليفة. قالوا اتجعلوا چاویل پرشتو اتجعلوا آیات جوړی فيها پرزمکه کی منها سوق یفسدو چی فساد کوي فيها پدی زمکه کی ويسفك الدماء او طوی ویني لرا ونحن او منغا نسبح تسبيح بیان او بحمدك سرا د حمد او د سناستا ونقدس لك او پاکی بیان استاد پارا قال اول الله تعالی انی چیزو اعلم خپویږم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ وعلم او ذکر آدم الاسماء ذکر الله تعالی آدم علیه السلام ته انمونه كلها د ټولو څیزونو ثم عرضهم بیا یې راوړاندې کړه هغه نمونه علی الملائکة په فرشتو باندې فقال اویل الله تعالی انبئوني خبر راکئ ماته باسماء هؤلاء پنمونو د دې څیزونو ټولو ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی قال اویل سبحانك فاکل تعالی لا علم لنا نشتره مونږ ته علم الا ما علمتنا مگر هغه علم چې تا را کړی مونږ ته انك بشکت انت العلیم الحکیم ته ډیر زیات پوهه خاوند حکمت یې قال اویل الله تعالی یا آدم ای آدم انبئهم خبر ورکړه د هغوی ته باسمائهم پنمونو د هغه څیزونو ټولو فلما هر کله انبأهم چې خبر یې ورکړو هغوی ته باسمائهم پنمونو د هغه څیزونو قال ویل الم اقل لكم آیا نه ویلي ما تاسو ته انی بېشکه زه اعلم ډېر ښه پوهېږم غیب السماوات په پټو څیزونو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او زه ښه پوهېږم ما په هغه څه تبدونه چې تاسو یې ښکاره کوئ وما په هغه څه کنتم چې تاسو یې پټ کوئ تکتمون چې تاسو یې پټ کوئ واذ قلنا او کله چې ویل مونږ للملائکة فرشتو ته اسجدوا سجده وکئ لآدم علیه السلام ته فسجدوا نو بس سجده وکړه الا ابلیس مگر شیطان ونه کړه ابا انکار یې وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو وکان شو من الکافرین د کافرانو نه وقلنا اویل مونږه یا آدم ای آدم اسکن اوسا انت تو وزوجک او بیبستا الجنت دی جنت کی وکولا او خری تاسو دواړو منها د دې جنت نه رغدن فراخه حيث شئتما چې کوم ځای خوښ تاسو د دواړو ولا تقربا تاسو دواړه منځ کې هذه الشجره دی ونی ته فتكونا نشيب تاسو دواړه من الظالمین د کمی کوونکو نه فازلهم الشیطان نو دی دواړو لاره دوکه ورکړه شیطان عنها د دغې ونې نه فاخرجهما بس راویستل دا دواړه مما د هغه ځای نه کانه چې وده فيه په هغې کې وقلنا اویل مونږه اهبطو کوشئ بعضکم بعض ستاسو نه لبعض دپاره د بعضو عدو دښمنان دي ولکم ساز فارا فی الارض فدې ځمکه کې مستقر ځای د قرار دی ومتاع الی حین او فایده ده تر یو وخته پورې فتلقى آدم نزدکلو آدم علیه السلام من ربه در خپلنا کلمات یوسو کلمی فتاب علیه نو رجوع د رحمت وکړه الله تعالی علیه پر آدم باندې فتاب علیه نو قبولتیا وکړه علیه پر آدم باندې د توبې انه چې بشکره الله تعالی هو التواب الرحیم توبه قبلونکی دی رحم کوونکی دی قلنا ویل مونږه اهبطو کوشئ منها د دې ځای نه جمیعا ټول فإما هر کلا یأتینکم چې راشي تاسو ته مني طرفه زمانه هدن څه هدایت بمن تبعه نو چا چې تابعداري وکړه هدایه د هدایت زما فلا خوف نو نه به سیروي علیهم په هغې باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي والذین هغه کسان کفرو چې کافران دي کذبوا دی دروغ وګڼل بآیاتنا آیاتونه زمونږه اولئک دغه کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دیو به همیشه په دې اور کې